من یردو دو جنسی او من لا یردو ورسروی بیا بسکه نو دسی باو کی فقسم ما بقیه من مخرج فرض من لا یرد علی تقسیم که هغه چې باقی پاتې شي د مخرج د فرض د من لا یردونه په مسله د من یرد علی پاین استقامه که صحیح پاتې شو په بها خو ډېره ښه خبره ده وهذا فی صورت واحده دا په یو صورت کې باقی پاتې کیږي وهي غدا د ان یکون للزوجات ربع چې زوجاتو دپاره ربع او باقی بین اهل الرد کې اثلاثنی کزوجتن و اربع جداتن و ست اخوات لامن سړی مړ شي ښځه ترې پاتې شي څلور ترې نیاګانې پاتې شي او شپږ ترې اخوات لامني هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ داسې چل به وکړي راکړه زوجه ترې پاتې شو سړی مړ شي یوه ترې زوجه پاتې شو څلور ترې جدات پاتې شو او شپږ ترې اخوات لامن صحیح شو نو مسله به دا زوجه چې کوم دی من لا یردو ده مسله به د من لا یردو د مخرج نه شروع کړي نو بچي خو یې نشته که نه نو ښځې دپاره څلورمه ده نو مسله به د څلورو نه شي ځکه دې دپاره ربع ده که نه څلورمه که دې له دې څلورمه ورکړه یا لکه دې له دې څلورمه ورکړه باقي څو شو باقي درې شو اوس د جداتو دپاره سدس دی او د دې دپاره ثلثان دی بس قصه روغه شو قصه روغه شو دا پې تقسیم که بس دغه کې چې کوم دی بس په شپږو نه شو په شپږو کې سدس څو دی شپږو کې سدس څو دی یو دی یو دی له ورکه او ثلثان پکې ثلث پکې څو دی ثلث یو ثلث دی ورته ثلث پکې څو دی دوه دی نو دوه دی له ورکه درې ختم شو که نه هلکه پرې پوه شئ تاسې په دې مسله پوه شئ که پرې پوه نه شئ دا به بیا تصحیح د مسلې به څنګه کې تصحیح دا یو په دې څلورو نه تقسیمیږي او دوه په شپږو نه تقسیمیږي لکه نو تصحیح تل خو درځي که نه تصحیح کې م زده که نه چې د رؤوس او د رؤوسو په منځ کې به نسبت وګوري د څلورو او د شپږو په منځ کې څه نسبت دی توافق بالنسب دی ځکه دوه دواړه ختموي نو د دې وفق به راواخلې چې څو دي دوه دي دې له به ضرب ورکړې په کل رؤوسو کې چې شپږ دي دولت په شپږو کې ضرب ورکړه څو شو دولس او دولسو له به ضرب ورکړي په مخرج د فرض د من لا یردو کې چې څلور دي نو تصحیح د مسلې به د چا نه شي اته څلوېښتو نه به شي اته څلوېښت شپاړس نه که نه اته څلوېښتو نه مسله شو د چا نه شوه دې له دې څه ورکړي وو یو دې له به په مضروب کې ضرب ورکړي چې دولس دي دولس شو دې له دولس او د دې دوو دې له به اته شي څلېرویشت شي څلېرویشت به شي هلکه مسله حل شوه که نه نو دلته اوس داسې چل وشو چې د فرض د مخرج د فرض د من لا یردو چې څلورمه حصه ده د هغې نه چې څه پاتې شو درې هغه په دې صحیح تقسیم راته مطلب ثلث او سدس پکې وو لحاظه قیصه روغه شوه بل څه ته پکې حاجت پاتې نه شو ګورئ عبارت ته بیا وګورئ والرابع څلورمه دا د ان یکونه مع الثاني چې د من یردو سره من لا یردو علیه فقسم تقسیم که ما هغه بقیه چې پاتې شي من مخرج فرض من لا یرد د مخرج د فرض د من لا یرد علیه نه چې څه پاتې شو لکه درې پاتې شو دا تقسیم که علی مسألة من یرد په مسلې د من یرد علیه چې نیاګانې او خویندې وي فإن استقامه که برابرېدلې په بها نو دلته خو برابرېږي که نه ځکه سدس او ثلث پکې برابرېږي وهذا فی دا برابرېږي په یو صورت کې هغه دا چې زوجاتو دپاره روب شي او باقي چې درې دي
بین اهل رد د اهل رد په منځ کې چې نیاګانې او دغه دي اسلاس زوجتين واربع جدات وست ست خوات لامين وان لم يستقيم چې من لا يردو د دې حصہ ورکړه او دا ما بقیه په من يردو باندې نه تقسیمې درې برابرې بیا داسې چلو کا پذرب ضرب ورکا جمی مسلت من يرد ټول مسلې د من يرد علیه دا په مخرج د فرض د من لا يرد علیه نو په مبلغ مخرج د پر قروز د فریقینو دی کار با زوجاتن د قدرې دی خزی پاتې شي څلور خزی پاتې شي او تسع بنات نهل او ست جداتن دې بربوچی لکه دا مسله شو ولري کا سړی مرشن وټ سړی د څلورې خزی کړي د نر بچي څلورې زوجات دي نهی بنات دي او جدات څو دي شپږ جدات دي نو د زوجاتو د پاره څو دی سمن دی زوجاتو د پاره څو دی سمن دی سمن نو مسله د چا نه شوه اتو نه شوه یو دی دې ته ورکه دا من لا یردو دی چې من لا یردو له دې ورکه نو باقي څو شو باقي وشو څو شو اوس د بناتو د پاره سلسان دي او د جداتو د پاره سدس دي نو سلسان او سدس په وو کې نه جوړیږي چې منګه برابر په تقسیم کو کیسه خلاصه لکه درو کې جوړېده کنه سلس او سدس نه پکې جوړیږي اوس بچکو نو ګورې د سې چل به وکړي نو چې سلسان او سدس پکې دی یا لکه سلسان او سدس نو مسله د څو نه شوه شپږو نه شوه په شپږو کې سلسان څو دي سلسان پکې قمقلو دوه دي قمقلو سلسان څه ته وایي دوه سلسه پکې څلور دي څلور دی ورته ورکړئ او سدس پکې څو دی یو دی نو وخو د شپږو نه په مسله رد شوه چاته پنځو ته پنځو ته چاته شوه پنځو ته شوه کیسه خلاصه شوه که خلاصه نه شوه خلاصه شوه که خلاصه نه شوه لکه داسې به اوس دی څه وایي دلته به داسې چل وکړي ګورئ فضرب جميع مسألة من يرد عليه په مخرج د فرض د من لا يرد عليه مسأله د من يردو خو پنځه شوه کنه مسأله ردیه څو شوه پنځه شوه دې ته به ضرب ورکړې په چا کې په مخرج د من لا يردو کې څو دي مخرج د فرض د من لا يردو څو دی ټیزه نه تاسو په بیا سبا سراجي خلکو له وایي بنات له سراجي وایي کنه الله چې بنات ته وایي ګور درځي بنا امولې نه وایي ورځي نه کنه پنځو لزر ورکه پاتو کې کنه مخرج د فرض د من لا يردو خاطر دي کنه نو څو شو څلوېښت شو و څلوېښت په خپل ځای پرېږده څلوېښت څه که خپل ځای ښه څلوېښت به څنګه تقسیموو ما ته وګورئ څلوېښت به پکې داسې تقسیمې دلته چې کوم دی یو کنه یو لزر ورکه په پنځو کې مضروب کې چې پنځه دي د دې پنځه شو او د دې څلور لزر ورکه شل شو او دې لزر ورکه په چا کې مضروب کې چې پنځه دي نه اتو کې به ضرب ورکې چا کې داسې چل وکئ چې داسې چل به وکئ چې په مضروب کې به ضرب ورکې په چا کې په مضروب کې پنځو له د ضرب ورکه په اتو کې څو شو څلوېښت شو څو شو څلوېښت شو چې څلوېښت شو نو اوس به داسې وکړي چې دا بناتو او جداتو باندې دا څلور نه تقسیمیږي او په جداتو باندې دا یو نه تقسیمیږي اوس به عمل وکړي بنات دې څو دي او جدات دې څو دي شپږ دي
د شپږو د دریو په منځ کې کم نسبت دی د شپږو د نهو په منځ کې توافق بالثلث دی نو د نهو درې به راوالي چې ثلث دی دې له به ضرب ورکړې په شپږو کې دریو له به ضرب ورکړي په چا کې دا ختم کړه دریو له به ضرب ورکړي په چا کې ضرب ورکړي په شپږو کې څو شو اتلس شو صحیح شو بیا به داسې چلو کې چې اتلسو او د زوجاتو په منځ کې چې کم دی کم نسبت دی دا توافق بالنسب دی نو نسب د زوجاتو څلور وي که نه د هغې نسب په راوالي چې دوه دی هغې له به په اتلسو کې ضرب ورکړي شپږ دېرش شپږ دېرش آخري مسله زمونږ څو شوه شپږ دېرش اوس به راولګېږي او دې شپږو دېرشو له به ضرب ورکړي په چا کې په څلوېښتو کې به یې ورکړي دلته مونږ څلوېښت تسې څلوېښتو ته رسولې وه تسې د مسلې کې به یې ورکړي نو چې په دې ته دې شپږ دېرشو ته دې په څلوېښتو کې ضرب ورکړه نو څو ته یې جوړې شو څو څوارلس سوه او څلوېښتو نه مسله جوړه شو څونه شوه څونه شو کیسه جوړه شوه که نه ها هلته چې کوم دی د زوجاتو په اصل مسله کې څو رسېدلي وو یو رسېدلی و او بیا چې د څلوېښتو نه شوه نو څو ورته ورسېده پنځه ورته ورسېده پنځه بناتو ته څلور رسېدلي وو که نه څو ورته رسېدلي وو څلور دې څلورو له به بیا ضرب ورکې په باقي کې څلور له به ضرب ورکې په چا کې هلکه باقي څو و څلورو کې چې باقي له ضرب ورکړه نو څو شو اتهیس او یو له به ضرب ورکې په باقي کې وشو او دا خو یو د مضروب کې ضرب ورکړی پنځه شو اوس به داسې چل وکړي مضروب اوس څو شو چې دا 1440 هم ته جوړ کړ 36 کنه اوس به دې پنځو له 36 کې ضرب ورکړه څو شو هله یو سلطیا زر زرې کوئ یو سلطیا 28 ته په 36 کې ضرب ورکړه څو 1008 او وہ ته په 36 کې ضرب ورکړه څو دا و جمع که یو زرتا یو زرتا یو سلطیا او 252 جمع که دا څو تی جوړیږي دا بر عادت تی جوړیږي بس قصه روغه شو ګورئ عبارت وَإِن لَمْ يَسْتَقِمْ کما بقیه نه تقسیمې دل برابر فضرب ضرب ورکا جمی مسلت من یرد علی ټول مسلې د من یرد علیه دا چې پینځه دي په مخرج د فرض د من لا یرد علیه کې چاته دي فالمبلغ مبلغ چې څلوېښت دي مخرج فروض الفریقین دا مخرج د فروض د فریقین شو که اربع زوجات لکه څلور ښځې پاتې شي و تسع بنات و ست جدات بیا څه وکړه ثم ضرب بیا ضرب ورکړه سحام من لا یرد علیه دا په مسأله د من یرد علیه کې چې هغه پنځه دي و سحام من یرد علیه سحامو د من یرد علیه ته ضرب ورکړه فیما بقیه من مخرج دې سحامو ته ضرب ورکړه په څه کې فیما بقیه په هغه څه کې چې باقي د مخرج د فرض د من لا یردونه چې ودي وَإِن كسر على البعض كسر په بعض رات په تصحیح المسألة بالاصول المذکوره تصحیح د مسلې په اصول مذکوره کې موږ تصحیح د مسلې وکړه کنه دومره ته جوړ کړو باب د بیان د مقاسمه د جد کې بس